ویښته منګزول او داسې د هغې وړول دا مستحب دي لکه څنګه چې نن سبا ډېرو خلکو کې دا مرض دی خاص کر هلکان نوجوانانو او جنکو کې هم داسې دا مرض ډېر سیوا دی نو دغه ممنوع دی دا بل سوال تا کړی دی چې یو طرف ته حدیثو کې راځي چې د خپلو یختو عزت وکړي داسې قرآن حدیث نه معلومیږي صفایي دا پکار ده ځان بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو یختو منګزول نه منع کړله نو د دې منځ کې به تطبیق شي او خاص کر خلک چې ګیرې غټي او داسې منګزوي نه نو بیا بدې ښکارېږي ډېرې نو جواب دا د علماو د اقوالو رڼا کې دې باره کې چې کوم هغوی تفصیل کړی دی هغه دا دی چې ویښته منګزول او داسې د هغې وړول دا مستحب دي لکه دا کوم حدیث ته تا اشاره کړل هغه کې داسې الفاظ راغلي د ابوهریره رضی الله عنه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان له شعر فلیکرمه چا چې ویښته وي د هغې د عزت وکړي ابو داود حدیث دی او شیخ الباني رحمه الله ته صحیح ویلی دی فلیکرمه معنا هم دقه ده چې ښایسته دي کې پاک دي کې په انځلو سره په تیلو لګولو سره په منګزولو سره او داسې خواره واره دي نه پرېږدي ځکه چې دا صفایي چې کومه ده ښایسته منظر جوړول دا محبوب دي او ښه دي خو دومره خبره ده چې ډېر زیاتې کول هر وخت کې ویښتو ته کار ویل او هغې ته توجه ورکول نو شوشا ډېر زیات په ځان باندې ګوتې متول دا چې دا مضموم صفت دی ښه کار نه دی ولې ځکه اسراف هم راځي وخت ضایع کول او خپل طاقت ضایع کول بغیر د څه فایدې نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل عن الترجل الا غبا د ویښتو منګزول نه مګر کله کله دا د ابو داود ترمذي حدیث دی شیخ الباني صحیح کړی دی نو غبا معنا هم دغه د امام احمد رحمه الله فرمایي لکه څنګه چې ابن قدامه مغني کې نقل کړلي یدهن یوما و یوما لا چې یو ورځ یې غواړي او بله ورځ یې نه غواړي معنی کله کله دغه مطلب دی او شوکاني رحمه الله فرمایل چې حدیث دلیل دی چې داسې په دې ویښتو منګزول روزانه ځان مصروفه کول او لګېدل دې ته دا مکروه کار دی ځکه چې دا یو قسم ډېر زیات په نعمتونو کې ورننوتل دي او ځان ډېر زیات سنبالول دي او هغه فرمایي چې حدیث د فضاله بن عبید کې ابو داود کې دا راغلی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ینهانا عن کثیر من الارفاع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته ډېر ډول ډال نه منع کولو ځکه ارفاع معنا کړله شوکاني صاحب الاستکثار من الزینة ډېر زیات ډول ډال او الله یزال یهیئ نفسه بس مسلسل لګي او ځان سنبالي او جوړوي دا شی لکه څنګه چې نن سبا ډېرو خلکو کې دا مرض دی خاص کر هلکان نوجوانانو او جنکو کې هم داسې دا مرض ډېر سیوا دی نو دغه ممنوع دی امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې صحیح خبره ده چې دې منځ کې تعارض نشته یو دغه حدیث چې من کان له شعر فلیکرمه د چا ویښتې نو عزت دې وکړي او د دې حدیث په منځ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویښتو منګزول نه منع کړل مګر کله کله او دې منځ کې تعارض نشته بنده ته امر دی چې د خپل ویښتو عزت وکړي او بل طرف ته د مبالغې او زیادت او سیووالي نه چې دی نو دی منع دی په ډول ډال کې نو شی د ویښتو عزت به هم کوي او داسې دا ځان سنبالول چې کوم دی دا به بلکل خپل عادت هم نه جوړوي چې په سهار وخت کې دقې ته توجه وي او د ژوند بل مقصد نه پېژني بلکې کله کله به ویښته منګزوي دا وایي بهترین محمل دو احادیث او تطبیق دی دې باره کې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی یو سړی ولید چې سر یې ببر و داسې ګډوډ و بیا فرمایل ما یجد هذا ما یسکن به شعره دا سړی داسې څه نه مومي چې دی به د خپل ویښته غلي کړي او ښکته کړي معنا د هغې وړول دي او د هغې منګزول مقصود دي ابو داود نه صحیح حدیث دی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وایي چې مستحب دي سر منګزول کله کله یعنی د هغې منګزول او د هغې له تیل ورکول او داسې نور بدن وړولو دا مخکې دلایل هغه بیا ذکر کړلي بیا فرمایي چې امام احمد ویل چې معنی دا ده مخکې چې کوم موږ د ابن قدامه په حوالې سره نقل کړ چې یو ورځ به وړئ بله ورځ نه نو مقصد دا دی چې غوړول د سر او د بدن چې کوم دي دا درمیانه غوندې د حالاتو مطابق تر دې کوی دې حاجت ولري چې دا همیشوالی پې وکړي ځکه ویښته ډېر دي او بدن یې خوش دی بیا هم جایز دی وایي داسې بیا یو روایت راوړی د ابو قتاده نه چې د هغه غټ ویښته و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو هغو ته امر وکړو چې ته دې سره احسان کوه روزانه اگر چې شیخ الباني صاحب تمام المنه کې د حدیث ضعیف کړی هم دی نسایي روایت دی او بیا دغه نور حدیث چې کوم مخکې موږ ذکر کړی دی ذکر کړي مقصود دا دی چې د سړي نه نارینه دا مطلوب دی چې دی خپل ویښته منګزوي او داسې بیا ګډوډ ببر بیا نه پرېږدي چې خواره واره یو سړی په بد شکله ښکاري
لیکن داسې ډېر زیات بیخي اهتمام ورکول هر وخت کې چې داسې ډېر ګډوډ شوي دي بس دی به مخه پسې نښتی او یو ویښتی برابري دغه ممنوع دی. چې مبالغه به کې نه وي زیاتوالی به کې نه وي نو دې کې بیا څه حرج نشته. والله اعلم.